الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. غیر مقلدین و بیان وی چې کله په یوه مسئله کې د څلورو امامانو اختلاف راشي نو په دوی کې به یو په حق وي، ځکه چې حق یو وي. نو تاسو څرنګه وایئ چې څلور واړه مذهبونه حق دي؟ ګورئ ورونو، حق کله په مقابل د باطل کې راځي او حق کله په مقابل د خطا کې راځي. نو د حق معناګانې دوه دي. حق چې کله په مقابل د باطل کې راشي نو هلته موږ وایو چې څلور واړه مذهبونه حق دي، یعنی یوم باطل نه دی. یا په بل تعبیر ووایه څلور واړه مذهبونه حق دي، یعنی څلور واړه ثواب یافته دي. یا د دې نه علمي تعبیر باندې ووایه څلور واړه مذهبونه حق دي، یعنی د څلور واړو مجتهدینو عمل صحیح دی شرعا. اگر چې په نفس الامر کې به یو خطا وي خو شرعا د څلور واړو عمل صحیح دی. د دې دپاره زه تاسو ته یو مثال پیش کوم. لکه په یوه دشته کې څلور ملګري دي او قبله ترېنه ورکه شوه. یو مشرق ته په مانځه ودرېدو په خپل غالب ګمان، د ده خیال دا و چې قبله مشرق ته ده. بل په خپل غالب ګمان مغرب ته په مانځه ودرېدو، بل د شمال طرف ته په مونځ ودرېدو، بل د جنوب طرف ته په مونځ ودرېدو. نو دا مسئله اوس اجتهادي ده، هر یو په خپل ګمان باندې یو طرف ته ودرېدو. نو څلور کسه دي او څلور طرف ته په مانځه باندې ودرېدو. نو د څلورو واړو عمل صحیح دی شرعا. اگر چې په نفس الامر کې به په دوی کې یو ثوابي او دا نور درې به خطا وي. په نفس الامر کې دا درې ضرور خطا دي او یو پکې ضرور ثواب دی. خو په دې څلورو واړو کې شریعت وایي د څلورو واړو مونځ صحیح دی، یعنی د څلورو واړو عمل صحیح دی شرعا. نو دارنګې موږ وایو چې څلورو واړه مذهبونه حق دي، یعنی د دې څلورو واړو عمل صحیح دی شرعا او څلورو واړه ثواب یافته دي. او ما درته ویلي و چې دویمه معنا یې دا ده چې حق په مقابل د خطا کې چې راشي هلته به حق په معنا د ثواب سره وي. نو په دې څلورو مذهبونو کې بیا یو ثواب دی او درې نور خطا دي. کوم چې ثواب وي هغه ته به الله پاک دو اجر ورکوي، او کوم چې خطا وي الله به هغه ته یو اجر ورکوي. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري، رقم الحديث وزر 352. یعنی چې کله حاکم حکم وکړي پس اجتهاد وکړي بیا حق ته ورسیږي نو د ده دپاره دوه اجره دي، او چې کله حاکم حکم وکړي پس اجتهاد وکړي او بیا خطا شي نو د ده دپاره یو اجر دی. وګوره دلته یو ته ثواب او بل ته خطا ویلی شوی دی. معلومیږي دا چې حق کله په مقابل د خطا کې راځي، کله په مقابل د باطل کې راځي. ګورئ ورونو، خلاصه د جواب دا ده چې موږ وایو څلور واړه مذهب حق دي. نو حق کله په مقابل د باطل کې وي، څلور واړه مذهب حق دي. نو حق دلته په مقابل د باطل کې دی. دا معنا چې د څلور واړو امامانو عمل صحیح دی شرعا، باطل نه دی یوم، او څلور واړه ثواب یافته دي. دویمه معنا د حق دا ده چې حق کله په مقابل د خطا کې راځي، دلته به حق په معنا د ثواب سره وي. خپله څلور واړه امامانو کې به یو په حقه یعنی په ثواب یو دی، او دا نور به درې په یوه مسله کې چې څلور قول نو نور درې به ضرور پکې خطا وي او یو به په نفس الامر کې صحیح وي. خو ثواب یافته څلور واړه دي او عمل د څلورو واړو شرعا صحیح دی. یو غیر مقلد یو مثال پیش کړي. څلور ماشومان یې کینولي دي او یو ګیلاس دی. نو یو ماشوم ته دا ګیلاس ورکړي، ورته وایي دا څه شی دی بچي؟ هغه ورته وایي دا ګیلاس دی. بل وبي ته ورکړي، بل ماشوم ته، هغه ورته وایي دا کوزه ده. بل ته ورکړي، هغه وایي دا دیګی دی. بل ته ورکړي، هغه ورته وایي دا پتیله ده. وایي ګوره په دې څلورو کې به یو په حق وي. نو جاهل مرکب په محسوساتو کې مثال پیش کوي. داسې مثال په محسوساتو کې په عقایدو کې ضرور یو په حق دی بل په باطله دی. په عقایدو کې چې حق کوم ځای کې ذکر شي نو هغه په مقابل د باطل کې وي. دا په اجتهادي مسایلو کې چې حق کوم ځای کې راشي هغه په معنا د ثواب سره په مقابل د خطا کې. داسې مثال ورته پیش کړه چې په یو دشته کې څلور کسه ورک دي او قبله ترېنه ورکه شوه. یو مشرق ته په مانځه ودرېدو، بل مغرب ته، بل شمال ته، بل جنوب ته. دا څلور واړه باطل نه دي بلکې څلور واړه ثواب یافته دي، یعنی د څلور واړو عمل صحیح دی شرعا.
نو څلور واړه په حق دي، یعنی عمل شرعا صحیح دی، څلور واړه ثواب یافته دي. اگر چې په نفس الامر کې به درې خطای خو بیا به هم الله ورته ثواب ورکوي. دغه مثال دا د اجتهادي مسایلو مثال پیش کا. اجتهادي مسایل په منسوسي مسایلو قیاسوي. عقاید منسوسي مسایل دي، عقاید ټول په نس کې دي، لہذا موږ وایو اهل سنت والجماعت عقیده په حق ده او د نورو عقیده په باطله ده. هلته حق په مقابل د باطل کې دی، او اجتهادي مسایلو کې چې حق راشي نو هغه په معنا د ثواب په مقابل د خطا کې، په معنا د هغه حق نه چې په مقابل د باطل کې وي، بلکې هغه حق چې په مقابل د خطا کې